نو ګوره ځینې خبرې زموږ د مسلمانان کوي او هغه خبرې د مسلمانانو دپاره ویل پکار دی. مسلمان چې کله خبره کوي ځینې خبره انسان دا داسې ګڼي چې دا خو هېڅ خبره به ونه کړه، د هغې په وجه باندې انسان ګناهګارېږي، د جهنم لایقه مستحق جوړېږي. یو خبره د هغې خبرو نه چې کوم زموږ د مسلمانانو یې کوي او خبره غلطه ده، هغه دا ده چې زموږ د مسلمانان هر مسلمان داسې وایي یاره ډېره خرابه زمانه راله، یاره ډېره خرابه، نارینه هم دا وایي زنانه هم دا وایي. لیکن احادیثو کې راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو زمانې ته خرابه زمانه مه ووایئ، تاسو زمانې ته کنځلې مه کوئ. نو زمانې ته کنځلې کول، زمانه په غلطو القابو سره یادول، په غلطو الفاظو سره یادول او یو ته غلط نسبت کول، دا د مسلمان د شان نه لرې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله جل شانه وایي مشکات کې حدیث راځي، حدیث قدسي دی، چې دا بندګان ما ته کنځلې کوي دا ورسره مناسب نه ده، او دا بندګان ما ته نسبت د دروغو کوي او دا ورسره هم مناسب نه ده. هر چې د بندګانو کنځلې دي ما ته، نو هغه دا دي چې بندګان وایي چې د الله پاک بچي هم شته لکه څنګه چې زموږ بچي دي او دا ورسره مناسب نه ده. او دویم دا بندګان وایي چې موږ به قیامت کې بیرته څوک راپورته نه کړي او الله وایي زه به خلک بیرته راپورته کوم. دا د الله تعالی وینا ده او د عقیدې خبره ده. زموږ ټولو په ایمان دی چې عقیده موږ په دې لرو چې الله بیرته خلک راپورته کوي. نو لهذا دا خبره کول چې زمانه خرابه راله، د دې نه هر مسلمان لره پرهیز پکار دی، دا خبره نه دی کول پکار. ځکه نبی علیه السلام فرمایي څوک دې دا نه وایي چې زما ډېر ګنده دی او زړه مې ډېر خبیث دی، پلید دی، دا خبره صحیح نه ده چې انسان داسې الفاظ ووایي. دا د انسان نه وایي. کله انسان یو څوک مړ شي د هغې خپل خپلوان وایي چې یاره دا اوس وخت یې د مرګ نه و او دا پکار دا وه چې دا مړ شوی نه وي، دا خبره هم صحیح نه ده. دا د الله تعالی په تقدیر باندې اعتراض دی چې انسان د الله تعالی نه ښه نه پوهېږي. الله چې کوم ټیم د انسان دپاره لیکلی په دغه ټیم باندې وژني، الله ولې دغه وخت مناسب ګڼي او په دا کې د انسان دپاره خیر. نو لهذا چې کله یو وخت مناسب وي د انسان دپاره، دا خبره کې موږ او تاسو سره اعتراض په الله تعالی باندې نه دی پکار چې موږ او تاسو اعتراض وکړو. بله خبره غلطه دا ده، ځینې خلک وایي لکه نبی علیه السلام فرمایي څوک دې داسې نه وایي چې ما مونځ قضا کړو، بلکې انسان دې داسې وایي چې زما نه مونځ قضا کړی شو. دا خبره غلطه ده چې ما مونځ قضا کړو، ځکه دا قصدن شو. بیا چې کوم د انسان قصدن مونځ قضا کوي په دې د اسلام نه وځي. نو لحاظ څوک به دا خبره هم نه کوي چې ما مونځ قضا کړو، دا دې څوک نه وایي، بلکې داسې دې وایي زما نه مونځ قضا کړی شو. دا خبره هم د یو حدیثو کې راغلې ده چې څوک به دا نه وایي چې ما یو آیات د قرآن کریم هېر کړو، بلکې داسې دې وایي زما نه هېر کړی شو. نو سمې خبرې پکار دي او غلطې خبرې چې د هغې نه یو خبره د هغې نسبت غلطېږي، د هغې چې کوم دی هغه مضمون غلطېږي او د هغې هغه الفاظ او د هغې مقصد او مفهوم چې کوم دی هغه غلطېږي، نو د هغه الفاظو نه دریځ کول پکار دي او هغه الفاظ ویل نه دي پکار. نو لهذا هر مسلمان په دې خبرو باندې عمل وکړي. موږ ټول نه په دې باندې عمل کولو پکار دي چې موږ ټول د غلطو خبرو نه راوګرځو او صحیح خبرې چې کوم دی وکړو.